وی رمضان کی سلور کارا کوي سو کارا کوي سلور کارا کوي ها سلور کارا کوي سکارو نکو وی یو لا اله الا الله ډیر وای لا اله الا الله دا ډیر وای ها بس ځل د دې ورت کوي لا اله الا الله یو صحابي وی نبی علیہ السلام ماته نصیحت کو ماته وی چې بدی در نوشي نو زر پسې نیکی کوه چې د ګناه کار د نوشي زر نیکی کوه دا نیکی دا ګناه ورانی نو ما ورته وی چې د نیکو نه لا اله الا الله دی دا لا اله الا الله نیکی دا وی نبی علیہ السلام راته وی چې په ټولو نیکو کې غوره نیکی لا اله الا الله چې ګناه در نوشي سمدسي لا اله الا الله دا نیکی دا په دې باندې الله ګناهونه معاف کوي ها وی یو لا اله الا الله ډیر وای پروجه کې ها او بل استغفار ډیر کوي استغفر الله سید الاستغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا ډیر خون کوي چې روزه په خلی سړی او سړی وي استغفر الله رب ما وبخي رب ما معاف کړي رب زما ګناهونه معاف کړي نو یو لا اله الا الله وای یو استغفار ډیر وای او دوه کارونه چې دی هغه صرف د ځان دپاره کوئ ستاسو دپاره ضروري دي وی څه وی د الله نه جنت غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ ربه جنت راکړي ربه د جهنم نه مې محفوظ کړي نو څلور کاره کوئ لا اله الا الله ډیر وایئ استغفار ډیر وایئ او د الله نه جنت غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ د جهنم نه پناه غواړئ رب مونږ د جهنم د اور نه بچ کی رب مونږ له جنت راکې رب مونږ له جنت راکې هر شپه جنت خیسته کیږي په رمضان المبارک کې هر شپه خیسته کیږي او رب العالمین ورته وی زما امتیان ستا طرف رب العالمین ورته وی زما بندیان ستا طرف ته را روان دي زما بندیان ستا طرف ته را روان دي نو ډیره قیمتي میاشت ده الله دې په خیر راولي او الله دې پکې مونږ له د صحیح عبادت توفیق راکړي او د وس نه درته وامه شاید چې بله جمعه راځي او بیا زمونږ روژه یي که نه نو د وس نه درته وامه ځان له پړه کې یو عزم وکئ چې زه به انشاءالله په رمضان المبارک کې یو ختم د قرآن کریم په تراوو کې اورم انشاءالله دا مستقل سنت دی چې د رمضان میاشت په شروع شوله نبی علیه الصلاة والسلام به راغی جبریل امین به راغی جبریل امین به ورته قرآن واورو نبی علیه السلام به ورته واورو دا د قرآن د اورولو میاشت ده دواړو به یو بل ته قرآن اورو په رمضان کې وای زما دا اراده ده انشاءالله چې زه به ودرېږم او زه به تراوو کې د قرآن ختم الله به ماله توفیق راکړي انشاءالله خو زه به ودرېږم دا تصور ختم کا دا اول شپې نه به لنډې به کم جومات کې کېږي ښه دلته اوږدې شو لنډې اوږدې دې وخوړلو ښه الله اکبر دا څومره قیمتي شپې ورځې دي څومره مبارکه میاشت را باندې رالاله وایي چې کوم ځای کې اوږدې دي او قرآن په تراوو کې ویل کېږي مالته زه به هلته ځم دا نیت وکئ چې دا مستقل سنت دي چې زه به تراوو کې قرآن اورم انشاءالله شاته به ودرېږم او قرآن به اورم بل دا تصور د وس نه ختم کړي دا په 25 منټه او په نیمه غنټه کې دا تراوی چې نه پکې د سبحان الله سبحان ربی الاعلی پته لګي نه پکې د سبحان ربی العظیم پته لګي نه پکې چې اللهم صل درود شریف په قاعده کې ونه وي عبده ورسوله السلام علیکم ورحمت الله ثنا پکې چاونه ویل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك دا تراوی منځ نه دی دا منځ نه دی دا ته ولې دا منځ ځای کوي وایي قیمتي میاشت رالاله 20 رکات تراوی دي او په هغه ځای کې به یې کومه چې په کم جومات کې څومره په قلاره تراوی کېږي او اوږد ټیم پې لګي زه به خپل رب ته ولاړ یم زه به په رب باندې ځان بخمه نو داسې تراوی مه کوئ چې غرب او درز نه د سبحان ربی الاعلی پته لګي او نه پکې د سبحان ربی العظیم پته لګي نه د اوس نه نیت وکړئ دا مونځ دی مونځ تراوی مونځ نه دی دا چې مونځ دی نو تراوی مونځ نه دی نو کم از کم داسې تراوی مه کوئ د اوس نه دا نیت وکړئ دا تصور ختم کړئ امامان او مقتدیان دا زر تراوی پرېږدئ په دې سړي ته ځان بد ښکاري
سړی ولاړ چاته دی رب ته ولاړ دی ښکلې اوږدې تراوی ښه په ډېر ټیم کې او بیا وروسته وایه ربنا تقبل منا رب قبول یې که نو چې ثنا دې پکې نه ویلي درود شریف دې نه ویلې قومه دې نه کړي دا جلسه دې نه کړي او بیا په اخر کې اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار الله بس زر زر غرب 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 پابس دا تا څنګه مونځ وکړو ته په دې خپلو تراو نظر ور واچوه دا صرف 29 ورځې ښه په قلاره ښه اوږدې ښه په اطمینان او بیا پسې وروستو د خپل رب نه دعا کوه چې رب قبول یې که رب قبول یې که رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي